صلی الله رسوله الکریم اما بعد مسلمانانو دنیا ټول مینه محبت چې راټول کې د مور او پلار محبت یې ذرې ته نه رسي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کاش زه فرض مونځ باندې ولاړ وای د ماخوستن او وای مور ما ته آواز کړی یا محمد او ما ورته ویل لبیک اما جان فرض مونځ مې پرېښی او راغلی وی او د خپلې مور په خپو کې پروت وی نو بهر کې ګوره هیري شي ښه چې خاص کر د بوډاګان چې شي که نه نو الله دا ټایم یاد کړی دی وایي اوف هم ورته نه کې ګورې لکه یو کیله وله جب کې راوړه ورته یې کېدې نو خوشحاله یو مڼه وله جب کې راوړه کېدې نو بس خوشحاله ته به چې دا ټول دنیا مې وله راوړه عبدالرحمن صفور رحمت الله علیه یو بزرګ تېر شوی ډېر غټ بزرګ و خپل مریدانو خوب کې ولي جناب بیګا چې تم خوب کې ولیدې وایي په ښایسته باغ کې ولاړې او په ګیره پسې د سرو زرو ملغلرې انختې دي وایي دا سخت د دې خوب تعبیر موږ ته بیان کړه جي هغه ورته وایي زما خو هېڅ عمل نه و خو بیګا چې وده کېدم نو دا خپله ګیره مې راغستې او د مور په تلو پسې مې وګلې ده الله اکبر نو دا کومه دوړه چې ده که نه او زما دې ګیره پسې نښتې و تاسو ولیدله چې دا هغه ملغلرې دي ښه دا د سرو زرو ملغلرې دي دا هغه دوړه ده زما د مور د خپو او دا کم چې دا ښایسته تاسو دا شین باغ ولیدو او دا زبردست نظاره مو ولیده نو دا زما د خپور د خپو هغه جنت دی نو ګوره پرېوځئ په خپو کې نبي علیه السلام فرمایي وایي پلارم ګورې دروازه ده د جنت ماته نه کوي کولاوې کوي او لا اله الا الله او د پلار دعا د زوی دپاره په دې کې ګوره هېڅ فرده نشته دا ډایرکټ الله ته رسي ګوره دعاګانې والی موسی علیه الصلاة والسلام الله جل شانه ته عرض کوي ای الله و زما به ګاونډي څوک په جنت کې الله جل شانه فرمایي موسی پلانې قصب بستا ګاونډي ای الله قصب به زما ګاونډي موسی علیه السلام ډېر لاډله پیغمبر و نازبین پیغمبر و جلیل القدر پیغمبر و نو یې ښه لاړی میلمه شو ورځ دوه درې تېرېږي قصاب غریب خپله قصابي وکړي خوروا ښایسته د لږه غوښه راوړي خوروا پکې وکړي هغې خوروا چې کله وشي راشي یو زانګو شانتې پرته ده په هغې کې یو ضعیف بدن پروت وي او دی صفایي مپایي وکړي کپړې ورته بدلې کړي او ښایسته هغه لاندې چې کوم رضایي ده هغه ورته یو قسم له بدله کړي او خوروا وکړي او د خوله کې ورله نوڼۍ ورکوي او مړه شي او د هغې نه پس دغه ضعیف بدن ورته وایي لږ را دې خوا شه دی غوږ را دې خوا که غوږ کې ورته څه ووایي او دغه قصاب ایسته په خندا شي موسی علیه السلام دا معامله چې کله ولیدله نو د الله جل شانه نه د هغه څه ورته وایي د قصاب مې تپوس وکړو لکه د الله بنده وایي دا څوک دی په دې زانګو کې چې پروت دی دا ضعیف بدن دا څوک دی او دا تا ته څه ووایي او ته وخاندې په دې خبره باندې زه خبره وانه ورم او ته وخاندې دا څه مسله ده هغه ورته وایي دا زما مور ده او ډېر ضعیفه شوې ده او د خدمت یې څوک نشته وایي زه خدمت وکړم او وایي دا غوښه لږه راوړم او ښایسته خوروا پکې وکړم او دا پې مړه کړم خپله مور مې ده خدمت یې وکړم کپړې مپړې ورته بدلې کړم ښه وایي دې غوږ کې درته څه ووایي چې ته وخاندې الله اکبر وایي غوږ کې راته وایي جی وایي لکه کمزوري شوې ده که نه وایي دماغ یې داسې کار لږ نه کوي وایي عجیبه دعا دا ماته کوي ډېره درنه دعا راته کوي وایي څه وایي درته جي وایي دا راته وایي ته چې کله دې خدمت وکړم وایي دا خوشحال دا ډېره خوشحاله شي نو ماته وایي زه د بني اسرائیلو چې کوم پیغمبر دی موسی علیه السلام جنت کې د هغه ګاونډي کا نو یاره جي چېرته زه ګناهګار او چېرته موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دا عجیبه دعا کوي نو بس څه ویم کو قبوله شي د دې د وجې نه خندا راله راشي موسی علیه السلام ورته فرمایي کار شوی دی زه یم موسی د بني اسرائیلو پیغمبر الله ما ته وحي کړی ده چې ستا ګاونډي به پلانې قصابي خط په دې عمل باندې راورسېد جنت ته دا دومره بهترین عمل نو ګورئ چې دا بوډاګان شي داسې مې لیدلي یقیني درته یم چې د مور او پلار نه جدا شي او هېڅوک د خدمت نه وي او په خپل کور کې ځان ته شیشه لګولي او ځان ته پکې لګولي او مور او پلار ته شیشه نه او بیا دغه بچي خپل بچي بیا په دې اوږو اچولي او رواني چې وګورم یقیني سوچ وکړم ګوره دا ستا مستقبل دی ځان سره کېده ګوره لکه بس نور څه وویم خو بهر کې الله جل شانه موتعالی دا سرمایې راکړي بهترینې سرمایې دي چې کله بوډاګان شي که نه بهترین هغه بچي دي چې د خپل مور او پلار خدمت وکړي د خپل مور او پلار تشې او ډکې امتیازې صفا کړي خو دغه هم نه او الحمدلله ځوانان
نو په دغه ټایم کې د هغوی ګوره ډېر خدمت وکړي او بره خبره ده ویډیو ډېر شارټ ته چې کله زموږ مور او پلار وفات شوي که نه نو مونږ پسې د ګوره څه د پسې مونږ لیږو ښه داسې ګوره خالي پرېنږدو ګوره په ځای صدقات کې واقعه ده یو مور وفات شوه او زوی ورپسې یا پلار وفات شو دواړه راغلي زوی ورپسې هر وخت کې سورت یاسین وي هر ورځ بیا پسې سورت یاسین وي تلاوت بیا پسې کولې یو ورځ خوب ویني چې ویلو د مقبرې والی خوب کې ولیدل ډېر خوشحاله او رالل پسې نو دا مور هم ډېره خوشحاله وه او دا ټول مړي رالل د کس د زوی له خواله راله مور تپوس کوي دا زوی مور دا خلک څوک دي او ته خو ډېره خوشحاله وایي زوی دا خلک ستا نه ډېر خوشحاله دي ته چې کله مونږ له دا سورت یاسین راولېږي او مونږ ته دا وظایف راولېږي نو دا ټول یې درې والا هم خوشحالېږي او زه هم خوشحالېږم نو وایي زوی ګوره دا عمل پرې نه دی ښه نو بهر کې د چا چې مور او پلار وفات شوي دي هغې له پکار چې روزانه بس 2 رکعته کوي 2 رکعته بس کوي بس یو لشل روپۍ د پسې خیراتي ورکوي الله دې وکړي ورپسې د وبخي چې ګوره پرې نه دو ښه هېرې نه کړو او چې د چا جمدي که نه ګوره هیره د هیره د خپو لاندې کښېنې جنت دی صحیح دی انشاءالله دا میسج چې څومره کسان ګوري که نه نو بس هغه دا خبره یو بټن وښیه او شیر کوئ صحیح ده او روژه ده په دې کې ګوره 4 کسانو بخشش نه کېږي ښه یو پکې هغه دی چې د مور او پلار نافرماني کړي صحیح دی انشاءالله مونږ عزم وکړو چې چا نه دا خپوي که نه دا 2 هیرې ته خپوي نو لاړ شي په خپو کې پرېوځئ صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین